په مدرسه محمودیه کاریزو کې د ختم القرآن په سلسله کې د یو تقریب تابع شوی و. د تقریب مشر میلمه د جمعیت علماء اسلام صوبایي نائب امیر سابق ایم پی ای مولانا مفتی فضل غفور و. په تقریب کې د مدرسې محتمم کاری زاهد الله، مولانا بحر الحکیم، مفتی نجیب الله، مولانا ضیاء الحق، کاری ماجد حسین اخونخیل، کاری محمد طاهر، د علاقې علماو، والدینو او عام خلکو ګډون کړی و. په تقریب کې کاری زاهد الله د مدرسې دیرش خلکانو جنکو ته په حفظ او ناظره قرآن مجید ختم کو. راغلي والدینو خپلو ماشومانو ته په ختم القرآن د ګلونو خارونه واچول او د خوشحالۍ اظهار یې وکړو. د ختم القرآن تقریب ته مولانا مفتی فضل غفور، کاری زاهد الله، مولانا بحر الحکیم، مفتی نجیب الله او مولانا ضیاء الحق خطابونه وکړل او د قرآن په عظمت او د مدرسو په ضرورت او اهمیت یې تفصیلي رڼا واچوله. مقررینو وی چې قرآن د الله پاک کتاب دی، چا چې قرآن سره مینه کړي الله په دنیا او آخرت کې کامیاب کړي. هغوی وی چې مدرسې د اسلام کلاګانې دي، چرته نه چې د علم رڼاګانې خورېږي. مقررینو زیاته کړه چې د مدرسو برکت دی چې نن د کاریزو غوندې پسمانده کلي کې هم حافظان پیدا شو. مفتی فضل غفور د غرونو په لمن کې آباد په کاریزو کلي کې په مدرسه چلولو او هلته د تیرو 9 کالو نه بغیر د څه تنخوا او مراعاتو ماشومانو ته په سبق ښودلو کاری زاهد الله ته داد ورکو او د علاقې خلکو ته اپیل وکړو چې خپل ماشومان او ماشومانې په مدرسو کې داخل کړي چې دنیا او آخرت یې ښایسته شي. هغوی وویل چې دا د مدرسو برکت دی چې نن 1500 کاله پس هم قرآن زموږ سینو کې محفوظ دی. هغوی والدینو ته اپیل وکړو چې په خپلو ماشومانو قرآن په تراویح کې وایي او خپل ماشومان د غلطو مخپلونو وساتئ. 15 بچي د قرآن کریم حافظان شو او د دې نه علاوه 8 یا 9 بچي هغوی قرآن کریم په ناظره باندې ختم کړو. دا یو دور افتاده د غرونو په لمن کې یو غریبه علاقه ده، خو دې غریبې علاقې ته نن الله رب العالمین ډېره لویه سرمایه نصیب کړې او هغه سرمایه د قرآن د دنیا ټول دولتونه چې رایوځای کړي د قرآن سره یې تللې نو هغه ټول دولتونه به سپک شي او د الله قرآن به دروند شي. الله رب العالمین به فرشتو ته وفرمایي فرشتو د په ژوند کې په صدق دل سره یو پیر دا کلمه ویلې ولا اله الا الله محمد رسول الله. ټول را سره وایي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله رب العالمین به فرشتو ته فرمایي فرشتو هغه کاغذ باندې لیکل شوی کلمه طیبه د نیکو په دې یو فایل کې کېدوي نو چې دا کله کې خودلی شي نو دا یو فایل با په 99 فایلونو باندې الله درون کی او عملنامه د نیکو دا به درنه شي او د ګناهونو دا به سپک شي نو دی به د الله نه تپوسو کی الله دا کوم عمل دی نو الله به ورته فرمایي دا کلمه طیبه ده او په کلمه طیبه کې زما نوم دی او زما نوم دومره دروند دی چې دا خو ستا 99 دفترې او 99 فایلونه د جرمونو دي کو دا ټول کائنات په یو چابړي کې کېدي او بل چابړي کې زما نوم کېدي نو زما نوم به پې درنېږي. نو چې د الله یو نوم څومره دروند دی نو د قرآن کریم 13 سپارې د الله څو نومونه پکې څو پیرې راغلي دي او دا خو د الله کلام دی. نو د دنیا ټول نعمتونه یو طرف ته او د قرآن کریم نعمت بل طرف ته. دا سلور دا 15 بچي چې کوم د قرآن کریم حافظان شو د دې پلارانو ته وایم، د دې مایندو ته وایم، د دې رونو ته وایم، د دې خویندو ته وایم، د دې ترونو ته وایم، د دې ماماګانو ته وایم، د دې باباګانو ته وایم، د دې رشتہ دارو ته وایم اے د حافظ سے پلارانو، اے د حافظ سے مایندو پتا سو باندې د الله ډېر لوی رحمت وشو. ټول وای الحمدلله. تاسو له الله رب العالمین ډېر لوی نعمت در نصیب کو او یاد ساتئ دا 15 واړه بچي د دوی دا پلاران ډېر دیندار دي، دا په دین مین دي ځکه خپل بچی حفظ ته کېنولی
دا 10 بچی د ناظرې د دوی دا پلاران دیندار دي دا په دین مین وو ځکه خپل بچی قرآن ته کېنولې او الله رب العالمین درله د هغې صله او بدله درکړله ګورئ چرته د کاریزو کلی او چرته د قرآن کریم حافظ په کور باندې په دې غریبۍ کې دا چې الله شرط لګولی وی چې د کاریزو غریبه ستا بچی چې حافظ کیږي نو بیت الله ته به یې رالیږي ماله کعبې ته به یې رالیږي حرم ته به یې رالیږي دومره خرچې به پرې کوې نو ستا بچی به الو د قرآن حافظ کیږي د خپل کور په درشل باندې درته الله رب العالمین د قرآن حافظ در نصیب تاسو د دې نعمت احساس در سره به ډېر کم وي خدا ډېر لوی نعمت درته الله در نصیب کړو د حافظ صاحب پلاره او د حافظ صاحب مورې نن ماخوستن به وده کېږئ نه د وده کېدلو نه مخکې به مصله ور واچوئ او نیت به وتړئ او د شکرانې نوافل به ادا کوئ او د نفلو نه وروسته به الله ته سوال وکړئ ربه خدای زه خو ډېر مجرم وم زه د دې ورځې قابل نه وم الله چې تا را باندې کوم سود کړی خدای ته خو ما ډېر خفه کړی وې الله تا زه ډېر خوشحاله کړم خدای تا ته چې په خپلو نعمتونو کې کوم ښکلی نعمت ښکارېدلو نو ما غوندې بې وفا کور ته دې را نصیب او د حافظ صاحب کورنو والو د طبرانی شریف روایت دی ستاسو کره به نن 2 میلمانه راځي دا علما نه فرشتې به الله رالیږي د څه دپاره به راځي د حافظ قرآن کور ته الله د خپل عرش 2 مستقلې فرشتې رالیږي چې د حافظ قرآن په تندي باندې ښکل کوي چې د دې ځمکې والو سره قدر پیدا شي لارې مجارو کوي ښه کورونه کې منن خوشبو ولګوئ چرته کاریزو چرته د عرش فرشتې الله اکبر چرته مونږ غوندې بېلمازه او مونږ غوندې کمزوري او مونږ غوندې مجرمان خلق او چرته د الله د رحمت نه طواف کوونکي فرشتې مونږ کره به راځي تاسو ته چې څوک وایي چې ایس ایچ او صاحب ستاسو کور ته را روان دی څومره خوشحالېږئ چې څوک درته ووایي چې ډي پي او صاحب او آی جي پي صاحب او آر پي او صاحب او ډپټي کمشنر صاحب را روان دی د الله د عرش د فرشتې د وړاندې د دنیا دا ټولې عهدې او د منصبونه داسې مثال لري لکه د خاورو ذره نو چې کم کور ته د الله د رحمت فرشتې راځي د حافظ صاحب کور والو خپل کورونه ښایسته کوي تاسو کره ډېر قدردان میلمانه را روان دي د الله ډېر شکر وباسئ او په دې هم د الله شکر وباسئ چې دا نعمت درته الله وښودلو زه د تور ورسک مثال درته در کوم په تور ورسک کې الحمدلله زمونږ د 3 مدرسې دي او زمونږ د 3 مدرسو د برکته صرف زمونږ په خپل کلي کې د حافظانو تعداد د 1200 نه سوا شوی دی په دې کې د غریبانانو په کورونو کې شته د مالدارو په کورونو کې شته په هر خاندان کې په هر قام کې په هر نسب کې کله کله زه دومره وزیریږم زمونږ په دې کلي کې یو سړی دی سحر یې د پلو ګاډۍ لګولي او غریب دومره د غربت چې کم دی نو اندازه تاسو د دې نه ولګوئ د هغه 3 بچي الله د قرآن حافظان کړل او په دیني مدرسه کې علم حاصلوي زه چې کله کله د هغه په دې طرف تېرېږم زه د زړه نه ورته ډېره دعا وکړم زه وایم ربه ستا تقسیم دی الله لوی سرمایهدار دی د قرآن نه محرومه کړي دي او دې دلته د دې دومره غربت باوجود د قرآن کریم په سرمایه باندې سرمایهدار کړی دی نو ګورئ دا د الله رب العالمین د طرف نه یو خصوصي انعام دی او اکرام دی چې الله یې په چا باندې وکړي دا ستاسو د کلي خوش قسمتي ده او یوازې دا بچي د دې د تلاوتونه د دې د والدینو دپاره نه بلکې د دوی د برکت الله رب العالمین د دوی رونه معاف کوي کم کور کې چې د دین د مدرسې طالب العلم دی یاد ساتئ چرته د بچي د قرآن د تعلیم په پیسو باندې بد ونه ګڼئ سکول ته ځي هغه له ښه په خوشحالۍ ورکوي چې مدرسې ته ځي نو په تندي دې ورته 12 بجه وي هغه له د ټیکسي پیسې ورکوي او دله د چینګچۍ پیسې هم نه ورکوي هغه له ډېرې ښایسته کپړې اخلي او دله ډېرې بېکاره داسې مه کوئ د الله رب العالمین د قرآن کریم احترام کوئ عزت کوئ الله به درته د 2 جهانونو عزتونه نصیب کړي تاسو د تور ورسک فضل رحمان حافظ صاحب پېژندو د تیلیانو د محلې
دلته د تبلیغ والا مشران بناست دي به ټول پیژني. تاسو ته پته شته ده د فضل الرحمن حافظ صاحب او د ګجر حافظ صاحب د غي د سلسله الله د حفظ او د علم ولې دومره وسیع کړل؟ دا پته درته شته ده؟ وایه نه، دا درته زه وایم. د هغوی د تیلو ګاڼۍ وي او زمونږ والد صاحب دا خبره ماته کوله، او زمونږ د کلي ټولو جوماتونو لبی د ډیوو د بلیدلو دپاره فی سبیل الله تیل ورکول. نتیجه سره ووتله الله رب العالمین ورته په کور کې د علم ډیوې بلې کړلې. د دې ماشوم د ماشومې ژبې د تلاوت د برکته مې دا ټول کلی معاف. یو ورځې دپاره نه، یو هفتې، یوې میاشتې، یو کال دپاره نه. فيرفع الله العذاب عن تلك القرية ل40 عاما. قاضي بیضاوی رحمت الله علیه د تفسیر بیضاوی شریف د سوره فاتحه په آخر کې دا روایت را نقل کړی. الله رب العالمین د دغه قوم نه، د دغه کلی نه د را روان 40 کالو پورې عذاب پورته کړي د دې ماشوم بچي د الحمدلله رب العالمین ویلو د برکت. دی دینی مدرسو د برکت خو ډیر خلق الله معاف کړي دي، ډیر مجرمان الله معاف کړي دي. ګرځي د دې سپینو سپینو ټوپو، د دې سپینو سپینو پغړو د برکت پکې تاسو هم ګرځي. الله ډیر خلق معاف کړي. نګورې دې مدرسو د سپک مګورې ښا دا د الله د قران تلاوت د سپک کتل دي. مونږ په مدرسه کې ستا بچی ته سبل سن دي خودلی، تا کو مس کړه دی کو نه دی کړه، خو بچی د مدرسې ته را لېږلی دی چې د مازیګر اذان شوی دی. دا څومره بچي چې ناست دي او د زاهد الله قاري صاحب سره سبق وی، کو پلار د مازیګر مونځ کړی او کو نه کړی، خو بچي به یې دلته په جومات کې په تکبیر اولا سره د مازیګر مونځ کړی. نو شکر نو باسي چې په دې زمانه کې داسې څوک شته دی چې ستا بچی په منځه ودرېږي. شکر نو باسي چې داسې په دې زمانه کې څوک شته دی چې ستا بچي ته قرآن کریم وښایي. خپلو بچو ته دعا کوئ ورونو. عدالته چې کوم ځوانان ناست دي هغوی ته آخري خبره کوم او بس بیا بس کوم. 3 څیزونه داسې دي چې د هغې صله الله دنیا کې ورکوي. دا د ځان سره ولیکئ ښه. 3 څیزونه داسې دي چې د هغې بدله الله آخرت ته نه پرېږدي، دنیا کې هم د هغې بدله الله ورکوي. نمبر 1، څوک چې د خپل مور او د پلار قدر او احترام کوي، الله رب العالمین به دې سړي ته باعزته زندگی نصیب کوي او دته به الله تابعدار اولاد نصیب کوي. او څوک چې د خپل مور او د پلار بې قدري کوي، اولی کوي د ځان سره، دی به په دنیا کې د هغې بودري مومي او دی به په دنیا کې د هغې صله مومي. او څنګه چې د خپل پلار دردولی دی دقه رنګې به دی د خپل اولاد د لاسه دردېږي. د رشته دارو سره ګزاره کوي. رور دی تیزه خبرې درته وکړه، یار خیر دی، رور دی، مشر رور دا په حقوقو کې په شانت د پلار وي. حق کبیر الاخوة علی صغیرهم حق الوالد علی ولده. نبی علیه السلام فرمایي مشر رور په احترام کې داسې دی لکه د پلار. څنګه چې د پلار احترام فرض دی داسې د مشر رور. نو خیر دی، کوئی خبره نیمه درته سخته وکړه بس ته برداشت وکړه، زغم تیر کا. څوک چې صله رحمي کوي الله رب العالمین به ورله د دې بدله په دنیا کې ورکوي. نو څه بدله به ورله ورکوي؟ یو دا، من احب ان ينسأ له في اثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. یو بدل الله په رزق کې فراخي راولي، او دویم بدل الله رب العالمین عمر کې برکت ورچي. دا صله به الله په دنیا کې درکوي. او څوک چې په رشته دارۍ کې ورانې کوي، رور د رور سره جنګوي او پلار د مور سره جنګوي او رونه د مور او پلار سره جنګوي او مګور د خواښې سره جنګوي، دا کو نارینه کوي کو دا زنانه کوي. حدیث مبارک کې راځي، حدیث قدسی دی، الله ویلی دی چې د دې نارینه او د دې زنانه دا زندگی به زه ټک ټوک کوم. علاقه کې د علماو سره محبت کوي، د علماو احترام کوي، د علماو عزت کوي. رب العالمین دې ستاسو د بچو د قرآن کریم د حفظ قبول کی. او د دې حافظانو پلاران بدل تناست دي، هغوی ته زه دا درخواست کوم ستاسو په دې بچو باندې مونږ ډېره خواري کړې ده. یو خو به په رمضان شریف کې په دې بچو باندې په تراو کې ختم کوو.